وشي ځای کې کېنا سترګې پټوا وای زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټی جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزې مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وی د مرگ نه مخکې مړه شئ د مرگ نه مخکې مړه شئ د مرگ نه مخکې ځان مړ تصور که چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نو کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته کوس کړم او حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملائک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمائی که ما ته څه پته ده که دا تاسو ته معلوم شو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا به ډېره کمه کوي او ژړا به ډېره سیوا کوي ستاسو چې خندا سیوا ده او ژړام کمه ده کامیاب نه یې هله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډېره بهیږي ژړا ډېره شي او خندا کمه شي او دویم نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله په لاره د الله کې وتلی و په دې وجود یې دوړه ولګېدله په دې وجود یې دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې ځان له وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کوي د آخرت فکر شروع کوي ځان له د آخرت ګټې شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس کو وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې وی نیم مې په ریل کې ووته د دین دپاره سفر یې کوم او چې د ریل نه کوزېږم نو نیولی یم وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر په ریل کې لاړو نیم عمر مې په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر شو یو ورځ دې جیل که که نه په جیل کې تلاوت شروع کړو چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړو یو انګریز پسې راغی شاه د طرفه وله په ملا لاس دی وی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مه کوه په ما کې دې د ژړا طاقت نور ختم کو زه نور ژړلی نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په ژړا شو پریوت د ژړا د وجې نه ژړا پکې طاقت ختم کو نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په ملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د ژړا طاقت ختم کو دا خلقو دا د آخرت دپاره ټولې سفر وي یا جیل دی او یا ریل دی وي نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ دا ژوند دی دا تیریږي ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو دسی بره باران ته وکتل وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نه شو ورېدی ښه خو تا ته ضرورت ډېرې ستا ضرورت ډېرې خو ته وورېږه زه بس کومه او که زما د تقریر ضرورت ډېرې نو بارانه ته ودرېږه وی چې داسې بره وکتله اوس خبره کولو سرې کته کولو ایکدم باران ودرېد او ماسخوتن تقریر شروع کو د ساره پورې قوم ته تقریر وکړو
خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړل. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کی او په خر پورې تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دا دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زوام ما سره کېنه ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو چته کړي د دې سی چل کړو دا چل دی سکړیو ته صرف کینه بس یو سو پشموزی پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو شیخ العرب والعجم داغه نه به تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وای دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وبګرمولې د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي هو ته په دې تهجد وک دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضی کتلې دا صرف اسې خبرې کوي یو ورځ چې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ود پاتې شو چې وبې حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته هغه وبې یخي وي حسین احمد دا وبې یخي دي به دا او به ار ورځ یخي حضرت تاسو چې په تړ مو بو دس کوي دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخمات کی زی تعالی درک او ایمان به دې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسيري مالټا ته پوسو کوي ته پوس چې دا په کوم جیل کې وې دې به ایمان کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی رنگ به زیړ شوی ما ته ورسته پوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولي نو رنگ دی زیړ شوی ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټو نه راکی دا زما د غوخي بوی تا ترازی خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی دای دل په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړی ځان له خو اخرت آباد ک کنه دنیا خو اسی دنیا دا المال والبنون زینت الحیات الدنیا او دا یو خبره مسلمه یاد کړئ مسلمه ځان سره ویلی کې په پرچیو کې دا وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماو توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړیو نو د علماو د توهین د جبې راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خونه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه دا مسله د چاوا دا منبر
دا د حسنینو د بابا منبر دی. دا د چا منبرو؟ دا د هغې حسنینو د بابا منبر دی چې یوه میاشت پتې دشمن لرې وروب به پې وغورځېد. وی نبی علیه السلام را روان ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیه السلام نوسې راغی وی کوشه زما د بابا د منبر نه وی ته ولې زما د بابا په منبر تقریر کوې؟ اتې راکوش وی دا خبره درته چا کړې؟ وی دا مې خپله خبره، دا زما د بابا منبر نه دی. خو قربان د صحابو نه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونی و ښه، نو نبی علیہ السلام به په دې 3 پاونی کېناست بر. نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به بیا په 2 پاونی کېنه. د مرګه پورې په 3 پاونی نه دی ناست، خاوي په دې امام الانبیاء ناست. او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به په 3 پاونی کېنه، په دې 2 ابوبکر صدیق ناست. ښه داسې ادب او احترام صحابه وی زه وخېږه تقریر پې کوه، دا بیا کېناست تقریر شروع کو. خلقو ته وی دا راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر و هغه راته وی چې مه کوه پې تقریر جو راکوز شو. اوس راته بیا وی چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه. دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی. څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو د دې منبر هم تپوس کېږي. ښه د دې مصلې به رانم کېږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به تې بار پرتی او دی به پې داسې ګرځي، په کلمو به داسې ګرځي غیر چاپېره. خلق به ورله راشي به چې ته هغه نه وې هغه مونږ ته چې به دې ښې ښې خبرې کولې، ته خو هغه نه وې مونږ ته چې به دې وې دا کوئ او دا مه کوئ، دی به ورته هغه یم که نه؟ تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم که نه؟ نو دا ولې دی به ورته ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو. نن مې دا حال خدای زمونږ عمل نصیب کړي. خدای مونږ خو وایو خدایا د دې خلقو چې په مونږ علماو کم ګمان دی خدایا مونږ هغه شانتې جوړ کړي. خدایا دی وایي دا نیکان دي خدایا د دې نیت دا دی خدایا مونږ دوی ته مه مختورن کوي نه په دنیا او نه په آخرت کې. خدایا مونږ باندې داسې حالت مه راولې خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کې. خدایا آخرت هم آباد کې. خدایا دنیا کې د چا څه پریشانۍ دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتې نشته دی رشتې شته دی خدایا خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکړي. یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې نیکانې رشتې ولا ورکړي. خدایا یا الله دا بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکرانې کې خدایا د والدینو خدامې کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ. ځوانانو ځوانۍ په دین زړې کوي. د عرش تلاندې چې 9 کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان بوی چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي. ښه ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی. یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا د علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عامه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ لراشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته ول د دواړو جانو خوشاله ورکې. یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټې شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې دې پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان کا خدایا زمون آخرت آباد کی. اللهم صل علی سیدنا